حضرت ابو یزید بستامی رحمت الله تعالی علیه دا چې کوم قدیمو بزرګانو کې تیر شوی دی، نو دا د هغه عظیمو بزرګانو غټو هستونه یو لویه هستی حضرت ابو یزید بوستامی رحمت الله تعالی علیه. ابو یزید کنیت ته او د والد صاحب نوم د تیفور دی، د نیکه نوم یې عیسی دی، د بوستام اوسیدونکی دی. د نیکه مجوسي و، آتش پرستو، بیا مسلمان شو. درې ورونه د یو نوم حضرت آدم دی، د بل نوم طفیر او د بل نوم علي رحمت الله تعالی علیهم. او دا ټول زاهدان عبادت گزار تیر شوي دي، لیکن حضرت ابو یزید بستامی رحمت الله تعالی علیه د ټولو نه ډیر زیات عبادت گزار او ډیر زیات بزرگ انسان دی. د تاریخ وفات کې دوه قوله دي چې وصال یې کله شوی دی. یو قول دا دی چې 261 هجري کې دا وفات شوی دی، او دویم قول دا دی چې دا په 234 هجري کې دا وفات شوی دی. د ډیر زیات واقعات مشهور دي، تقوا، پرهیزګاری، ترک دنیا. حضرت حسن ابن علی رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې حضرت ابو یزید بستانی رحمت الله تعالی علیه نه چا تپوس وکړو چې تا ته معرفت څنګه حاصل شو، معرفت د الله معرفت تا حاصل که نو څنګه دی حاصل؟ هغه ورته وایي ما د الله معرفت چې حاصل کړی دی نو په دوو چیزونو باندې راته حاصل شوی. یو دا چې په لوږه باندې لوږه ځان اوږې کول، دا هم د دې یو معنا ده چې بنده ځان اوږې ساتي، ډېر خوراک څښاک نه کوي. هسې هم کثرت خوراک، ډېر خوراک څوک چې کوي نو هغه د الله عبادت او بندګي هغه شان نشي کولی کوم کس چې لږ خوراک کوي. او یو حدیث پاک کې راځي د بیبي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها قول دی. بیبي عایشه فرمایي چې د حضور نبینا صلی الله علیه وسلم د وصال نه بعد کله چې حضور د دې دنیا نه پرده وکړه، د هغوی نه بعد چې ټولو کې لوی بدعت پیدا شو، نو هغه دا پیدا شو چې خلکو په مړه خېټه خوراک شروع. خوراک ادب دا دی چې بنده به خپله خېټه 3 حصو باندې تقسیموي. یو حصه د خوراک لپاره، غذا طعام، یو د اوبو دپاره، یو حصه د هوا دپاره چې بنده ساه اخلي. داسې نه چې دونه ډېره زیاته روټۍ وخوري چې بیا ساه نشي اخیستی. نو حضرت ابو یزید بستانی رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې ما لوږه اختیار کړه. او د دې یو مطلب دا هم درست دی چې ما روجي نیول شروع کړه. نو نیکانو بزرګانو د روجو د نیولو عادتونه مختلف. طریقه خدا ده چې هغوی د پیر د ورځې، زیارت د ورځې روجه نیسي،
او څه نیکان بندگان د الله داسې دي چې هغوی د اسلامي میاشتې اخیره په اهتمام سره روژې نیسي. د هغې ځان له ځانه شرعي فواید دي او څه داسې وي کوم چې د ایام بیض روژې دي، 14مه، 14مه، 15مه ده هر اسلامي میاشت. څوک چې دغه 3 ورځې روژې نیسي نو حدیث کې د هغې چې کوم فضیلت دی هغه دا ده چې دا صائم الدهر ګڼلی شي، پوره زندګي څوک چې روژه ساتي. او د هغې یو دنیوي طبي فایده دا ده چې کوم کسان په هر اسلامي میاشت کې 14 تاریخ، 14 تاریخ او 15 تاریخ روژه ساتي نو هغې ته به د معدې تکلیف نه کېږي، د دې د بیمارو نه به الله تعالی په امن کې ساتي. حضرت بایزید بستامي رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې ماته د الله معرفت یو په دې کې ملاو شو چې ما ځان اوږې ساته، او دویم دا دی چې ما خپل بدن لغړ ساته. خو لغړ مطلب دا نه دی چې ما کپړې ویستې وي، لغړ مطلب دا دی چې ما عیاشي نه کوله. او د دوړو مطلب دا دی د لوږې او د کپړو شوق مې نه کاو. د دې مطلب دا دی چې بنده چې استعمال اشیاء استعمالوي او دنیا کې ډوب شي نو دنیا د خوړلو 2 طریقې، یې اغوندي یا خوري. نو حضرت ابو یزید بستامي رحمت الله تعالی علیه وی چې ما د دوه سيزونو ته شا کړی و، نه مې خوراک له توجه ورکړې وه او نه مې ډېر اغوستو زیب و زینت ته توجه ورکړې وه.